په اسماء مشتقاتو کې د سلورو ذکر مخکې مونږه کړی دی، د اسم فاعل، د اسم مفعول، د اسم ظرف او د اسم الی. اسم تبذیل دا پنځم اسم مشتق دی. د ټولو نه لومبی ته دې تعریف ذکر کړی دی چې اسم تبذیل دا څه ته وایي. نو اسم تبذیل دا هغه اسم ته وایي چې دا په هغې ذات باندې دلالت کوي چې په هغې کې معنی مصدری یا معنی صفتی د بل په نسبت باندې زیاته وي. اسم تبذیل دا په هغې ذات باندې دلالت کوي چې په هغې کې معنی صفتی د بل په نسبت باندې زیاته وي. مثلا اعلمو دا اسم تبذیل دی او تدې معنی دا دا زیادہ جاننے والا، زیاد پوهیدون کې. مثلا زیدم پوهیږي او عمر هم پوهیږي، خو د زید پوها د عمر په نسبت باندې زیاته وي، نو تدغې زیادت بیانولو دپاره اسم تبذیل استعمالیږي. نو موږ به داسې وایو زید اعلم من عمر، یا زید مدد کړی دی او عمر مدد کړی دی، خو زید مدد د عمر نه ډیر کړی دی، نو تدې ډیروالي دپاره موږ اسم تبذیل استعمالو. نو موږ به داسې وایو زید انصر من عمر. نو فرمائی اسم تبذیل وہ اسم ہے جس سے کسی شے میں کسی صفت کی زیادتی ظاہر ہو دوسری شے کی صفت کے مقابلے میں، جیسے اعلم زیادہ جاننے والا. بیا وہی اسم تبذیل کا صیغہ واحد مذکر افعلو کے وزن پر اور واحد مؤنث کا فعلا کے وزن پر آتا ہے. د اسم تبذیل د مذکر د پاره هم صیغه استعمالیږي او د مؤنث د پاره هم استعمالیږي. د مذکر کما د واحد صیغه ده نو هغه به د افعلو په وزن وي، او کم د اسم تبذیل د واحد مؤنث صیغه ده نو هغه به د فعلا په وزن وي. تدې تفصیل دارا روان دی. و سلائیڈ نمبر 251 گردان اسم تبذیل. نو دا خبره مونږه یا ساتو چې دلته د اسم تبذیل ټول لس صیغې به ذکر کوي. 15 د مذکر دي، 15 د مؤنث دي. د مذکر کومې 15 صیغې دي نو په هغې کې یو د واحد مذکر ده، تثنیه مذکر او جمع مذکر سالم او جمع مکسر او واحد مصغر، او د مؤنث په هغې کې واحد تثنیه بیا جمع، خو په جمع کې یو جمع سالم ده او بله جمع مکسر ده او بله د تصغیر ده. دلته به هم دا خبره مونږه یا ساتو چې د اسم تبذیل دا یو گردان دا نمونه ده د اسم تبذیل د ثلاثي مجرد د ټولو گردانونو پورې. که چېرې دا یو گردان مونږه یاد کو نو د اسم تبذیل چې څومره گردانونه دي د صحیح نه دا ټول به د الله په توفیق باندې دا به مونږ ته یاد شي. نو د مذکر گردان څه دی؟ افعلو، افعلانی، افعلون، افاعلو او افیعلون. او د مؤنث گردان دی فعلا، فعلیانی، فعلیات، فعلن او فعیلا. بیا وہی نوٹ ماضی 3 حرفی نہ ہو تو اس سے اسم تبذیل نہیں آئے گا. او مونږه دا خبره مخکې ذکر کړو چې ماضی 3 حرفی دا صرف په ثلاثي مجرد کې وي، د ثلاثي مجرد نه علاوه په نورو کې نه وي. نو مطلب دا شو چې دا اسم تبذیل څنګه چې اسم الا د ثلاثي مجرد سره خاص وه، نو دقه شانتي د اسم تبذیل هم د ثلاثي مجرد سره خاص دی. د ثلاثي مزید فيه، رباعي مجرد، رباعي مزید فيه، تدینه به اسم تبذیل دا بن راځي. ثلاثي مجرد کے ابواب سے اسم تبذیل مذکر کی گردانے. نو دې ځای کې وسو د ثلاثي مجرد د اسم تبذیل د مذکر کم گردانونه دي نو هغه ذکر کړی دي، او دا ټول د افعلو، افعلانی، افعلون، افاعلو او افیعلون په دغه وزن باندې دي. په دې کې هیڅ فرق نشته. مثلا ازربو، ازربانی، ازربون، ازارب، ازیرب.
افتحو افتحانی افتحون افاتحو افیتح انصرو انصرانی انصرون اناصر انیصر او دغه شانتي اسمعو احسبو او اشرفو دا هم دي. او کم دو اسم تبذیل د مؤنث ګردانونه دي نو دا د فعلا فعلیانی فعلیات فعلن او د فعیلا په وزن باندې دي. مثلا زربا زربایانی زربیات زربن زریبا فتحا فتحیانی فتحیات فتحن فتیحا نصرا نصریانی نصریات نصرن او نصیرا او دغه شانتي دا نور ګردانونه دا هم دي. بیا وی صيغه اور معانی بتائیے. نو اعلمو د واحد مذکر اسم تبذیل صيغه دا معنی دادا زیاد پوهیدون کې سړی. نصرا واحد مؤنث اسم تبذیل زیاد مدد کون کی خزا. انصرانی تسنیه مذکر اسم تبذیل زیاد مدد کون کی دو سړی. اناصر انصروا انصرون انصروا انصرانی انصرون اناصر جمع مکسر اسم تبذیل زیاد مدد کون کی سڑی. علمیانی علمیانی تسنیہ مؤنث اسم تبذیل دو زیادتی پوہیدن کی زنانہ. سمعیات جمع سالم اسم تبذیل جمع مؤنث سالم اسم تبذیل زیاد اوریدن کی زنانہ. اکرم اکرمانی تسنیہ مذکر اسم تبذیل دو زیاد عزتمند سڑی. اکرمون جمع مذکر سالم اسم تبذیل زیاد عزتمند سڑی. نصریات جمع مؤنث جمع سالم جمع مؤنث سالم اسم تبذیل زیاد مدد کون کی زنانہ. انصر واحد مذکر زیاد مدد کون کے ساڑے. او کرما واحد مؤنث اسم تبذیل زیاد عزت کون کی یا زیادہ عزت مند زنانہ. اس وی عورت زیادہ عبادت کرنے والی ہے. نو النساء عبدیات زید زیادہ جاننے والا ہے. زید اعلم مرد زیادہ سننے والے ہیں. نو الرجال اسمعون قرآن کریم زیادہ فضیلت والا ہے. القرآن الکریم افضل. شپږم اسم مشتق دے صفت مشبہ. نو د ټول نړمبه په سلایډ نمبر 257 کې د صفت مشبہ داغه تعریف کړی دی او هغه دا دی وہ اسم ہے جو اسی ذات کے متعلق بتائے کہ اس میں یہ صفت ہمیشہ سے موجود ہے. صفت مشبہ تعریف دا دے چې دا په هغې ذات باندې دلالت کوي چې په هغې کې صفتی معنی د همیشه نه وي یا د ډیر وخت پورې پکې هغه معنی دا موجود وي. نو دغه ته صفت مشبہ وایي. یعنی سمیع همیشه اوریدونکی، علیم همیشه پوهه وغیرہ وغیرہ. گردان صفت مشبہ مذکر از شرفا یشرفو. نو د صفت مشبہ خدا سے ډیر صیغې راځي خو چې کمی مشهور دي نو هغه شپږ صیغې دي او هغه دا دي درې د مذکر دي درې د مؤنث دي. شریف شریفان شریفون شریفة شریفتان او شریفات. دلته په ذهن کې دا سوال پیدا کیږي چې اسم فاعل کې هم اسم فاعل هم په هغې ذات باندې دلالت کوي چې په هغې کې معنی مصدري وي او صفت مشبہ هم په هغې ذات باندې دلالت کوي چې په هغې کې صفتی معنی وي. نو دواړو په منځ کې فرق څه دی؟ نو په سلایډ نمبر 259 کې صاحب کتاب دغه فرق دا بیانوي او دا فرق مخکې هم مونږ بیان کړی. خلاصه دا ده چې اگر چې دا خبره خو ټیک ده چې په دواړو کې صفتی معنی ده خو فرق پکې دا دی چې په اسم فاعل کې صفتی معنی عارضی وي او په صفت مشبہ کې صفتی معنی هغه دیرپاوي یا د همیشه د پاره وي. مثلا ضاربون. نو ضاربون کې د ضرب دا کومه معنی ده دا پکې پرته ده خو دا عارضی ده. جو کس ته به مونږه ضارب د هغې وخته پورې وایو چې څو پورې هغه وهل کوي. یا شارب
یو کس ته به مونږ شارب د هغه وخته پورې وایو چې کله هغه سکل کوي. دغه شانتې عالم سامع دا به مونږ هغه کس ته د هغه وخته پورې وایو چې د څو پورې هغه اورېدل کوي، خو چې کله اورېدل نه کوي نو دې ته بیا سامع نه ویلی کېږي. او چې کوم صفت مشبه دی نو په هغې کې دغه صفتو د همیشه نه وي او د ډیر وخته پورې پکې وي. مثلا سمیع همیشه سننے والا، اوس د الله پاک ذات دی نو دا د همیشه نه اورېدونکی دی، نو دا د الله جل شانه صفت دی او دا د الله پاک سره خاص دی. که څوک ویل کوي او که نه کوي، خو سمیع دا د الله جل شانه صفت دی. اسم فاعل اور صفت مشبہ کا فرق، اسم فاعل میں صفت عارضی ہوتی ہے اور صفت مشبہ میں صفت مستقل اور پائیداری کے ساتھ ہوتی ہے. جیسے سامعون سننے والا کسی شخص کو اس وقت کہا جائے گا جب تک کوئی بول رہا ہے اور وہ سن رہا ہے، اور سمیع ہمیشہ سننے والا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کوئی بولے یا نہ بولے وہ ذات سمیع ہے. وہ سلائیڈ نمبر 261 اسم مبالغہ. نو لومبې د اسم مبالغه تعریف کوي او بیا چې تدې کمې مشهوري صيغې دي او کم مشهور اوزان دي نو هغه اوزان دا به ذکر کوي. نو له اسم مبالغه تعریف دا دی چې اسم مبالغه په هغه ذات باندې دلالت کوي چې په هغه کې د مصدری معنی یا د صفتی معنی زیاتواله بیان شوی. مثلا علام ډیر زیات پوها یا جهول ډیر زیات جاهله، نو دیتا اسم مبالغه وای. په اسم تبذیل او په صيغه مبالغه کې فرق دا دی چې په اسم تبذیل کې هم د معنی مصدری زیاتواله بیان شوی او په صيغه مبالغه کې هم بیان شوی، خو فرق پکې دا دی چې په اسم تبذیل کې دغه زیادت د بل په مقابله کې بیان شوی او په صيغه مبالغه کې د بل زیادت نوی بلکې فی نفسه د معنی مصدری دغه زیاتواله بیان شوی. نو دغه خبره کوي اگرچہ اسم تبذیل میں بھی مصدری معنی کی زیارتی پائی جاتی ہے لیکن وہ زیارتی کسی کے مقابلہ میں ہوتی ہے اور اسم مبالغہ میں زیارتی کسی کے مقابلہ میں نہیں ہوتی. جیسے علام بہت جاننے والا. نو اوس په دې کې دا خبره نشته چې د چا ډیر زیات پوهه دی لکه د پلانکی په نسبت باندې، دا خبره پکې نشته، خو عامه خبره کوي چې هغه ډیر زیات پوهه دی، د هغې سره ډیر زیات علم دی. اور اسم تبذیل جیسے اعلم من زید بنسبت زید کے زیادہ جاننے والا ہے. نو په اسم تبذیل کې د معنی مصدری وی زیاتواله بیان شوی د بل په نسبت باندې، او په صفت مشبہ کې د بل په نسبت سره نوی بیان شوی. سلائیڈ نمبر 262. مبالغہ کے تمام اوزان سماعی ہے جن میں کثیر الاستعمال یہ ہے. یعنی مبالغه دا کم اوزان دي، دا کم الفاظ دي، نو تدې لپاره څه قاعده او قانون نشته بلکې دا د عربو نه په اورېدلو باندې موقوف دي. عربو د لاندې چې کوم اوزان ورکړي دي د عام طور باندې د مبالغه د لپاره استعمالي. دغه په دې اوزانو باندې یو لفظ راځي نو هغې معنی به د مبالغې به وي، خو د دې دپاره څه خاص قاعده او قانون دا نشته دی. نو فعال دا د مبالغه وزن دی. د فعال مثال کا غفار، نو غفار دا د مبالغه صيغه ده، بہت معاف کرنے والا، ډیر زیات معاف کونکي. او فعالت لك علامت ډیر زیات پوها. او بل وزن دی فعال لك کبار ډیر لوی. او فعیل لك صدیق ډیر زیات رښتونه. او فعول لکا قیوم خوب قائم رہنے والا. او فعول لکا قدوس ہر عیب سے پاک. او فعیل بصیر بہت دیکھنے والا، ډیر زیات کتن کے. فعال فعالت فعال فعیل فعول فعول او فعیل دا دو مبالغی اوزان دی. نو دا سماعی دی، دا دې لپاره داسې خاص قاعده او قانون نشته دی. وسوء عربی بنائیے. اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. اللہ غفار، اللہ غفار.
अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है। ऐब से पाक मने हर ऐब से पाक। कुद्दूसुन, नो अल्लाहु कुद्दूसुन, ज़ैद बहुत जानने वाला है। ज़ैदुन अल्लामुन, अबू बकर बड़ा सच्चा है। अबू बकर सिद्दीकुन,